بابر اعظم چې پاکستان کرکټ بورډ لا کم ریپورت جاری کړی دی د هغه ریپورت مطابق شاهین افریدي سره دوه نور هم کلاړیانو چې دای په ټیم کې ګروپینګ کړی دی د کپتان خبره نه ده منلې د منیجمنت خبره نه ده منلې د کوچز خبره نه ده منلې د بهارت خلاف دوه کلاړیانو نمونه هم ایستلي چې د هغې په وجه باندې موږ میچ بایللی دی رن ابال میچ چې کوم هغه دغه دوه کلاړیانو پاکستان ته بایللی په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو خو د بابر اعظم په دې بیان باندې سلمان بټ بابر اعظم ته یو قرار جواب ورکړی دی د سلمان بټ بیان د سره هم په دې ویډیو کې شریکوم خو هغې نه مخکې بابر اعظم چې کوم بیان پاکستان کرکټ بورډ له ورکړی دی کوم سټیټمنټ یې جاري کړی په هغې باندې خبره کوو دا بیان چې تاسو سره کومې خبرې زه کوم دا د سوشل میډیا مختلف سورسز نه ما راجمع کړي دي دا د پی سی بي په افیشل ویب سایټ باندې یا د پی سی بي افیشل چې کوم پیج دی په هغې باندې نشته دی بابر اعظم په خپل بیان کې ویلي دي پاکستان کرکټ بورډ ته چې شاهین افریدي سره دوه نور کلاړیان افتخار او اماد وسیم دای به هر ټایم ناستو یو ځای دای د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم منیجمنت دی د هغې خبرې هم نه ده منلې زما د حکم هم خلاف ورزي کړې ده اماد وسیم او افتخار چې کله د انډیا خلاف په کریز باندې ولاړو ما دی له ډریسنګ روم نه سوال جواب ولېږلو چې تاسو ډاټ بال ډېر مه دغه کوئ تاسو کوشش کوئ چې په هر بال سنګل کوئ ځکه هغه ټایم 40 بال 40 رنزونه پاتې خو بیا هم اماد وسیم او افتخار ډېر سلو گیم او میکسیمم ډاټ بال کلاو کل چې د هغې په وجه میچ نور هم مشکل شو او دغه اماد وسیم ته به چې کله وایي دی به پریکټس هم نه کولو پریکټس سیشن کې به دی حصه هم نه شته اماد وسیم له به چې ما ووایي چې ته پریکټس سیشن وایي ولې نه کې نو اماد وسیم به ما له وایي چې زه انجرډ یم او افتخار چې کومو دی او شاهین چې کومو دی به هم داسې پریکټس سیشن کې حصه نه شته افتخار به وایي هم منیجمنت سره یا چې کوم د پاکستان کرکټ ټیم کوچز دي ای سره بدتمیزي کوله د هغې خبره به نه او زما حکم به هم نه منلو خره دې خبرې دا اوس نوی سټیټمنټ راغلی دی مطلب بل طرف لکه تاسو ګورئ افتخار احمد چې کوم دی هغه خپل ایکسرسایز روان کړی دی خپل فټنس باندې کار روان کړی دی شاهین افریدي هم د دې خبرو تردید نه دی کړی چې دې خبرو کې حقیقت شته یا حقیقت پکې نشته خو بل طرف ته په دې بیان باندې سلمان بټ چې بابر اعظم له کوم جواب ورکړی په هغې باندې خبره کوو सलमान बट वेली थी कि अगर शाहीन अफरीदी या कोई और क्रिकेटर डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी कर रहे थे तो उस वक्त कोच और कप्तान किया सोए हुए थे सर टाइम चे दई खिलाफ वर्जी को नो टाइम कोच और कप्तान वाले तासु दवई चे तासु दा बयानात जारी कवई अब जब टीम बुरी तरह फ्लॉप हो गई वर्ल्ड कप में तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है दई उससे वर्ल्ड कप के कमा नाकामी दई लमखला वई रागले दा दई टीम फ्लॉप शवे दे नो पदे वजह बांधा उस खपल नाकामी द पार खपल नाकामी पटोलो द पर दई दा ड्रामा ये तो वो वाली बात हो गई कोई आपको गली में तप्पड़ मारे और आप उसको कहे कि सब्र करे मैं अपने बड़े भाई को बुलाता हूं अगर कप्तान इतना कमजोर हो कि पीसीबी को शिकायत लगाए तो उसको कप्तान रहने का कोई हक नहीं है जो कप्तान वही दुमरा कमजोर है जगह पीसीबी दागा चली ना टीम की दागा खबर खिलाड़ियां न मनी तो दा हो कमजोर है कप्तान शो पदा से कप्तान सच जगह शिकायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाई मिसाल हम वर्कडे ये महज अपने नाकामियों पर पर्दा डालने और अपने कप्तानी को बचाने के सिवा और कुछ नहीं है दा सलमान बट वर पसे बयान जारी करे दे जदा सो पखपल नाकामी बाने पर्दा चवई खपल कप्तानी बचकुल द पर्दा स्टेटमेंट जारी कवई ची पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रुप बंदी ښکارو یا فلانی بدتمیزي کوله یا فلانی د کوچ خبره نه منله یا اماد وسیم خو زیاتې کړی دی اماد وسیم ګوره دی د 100 کالو داسې انجرډ دی د نن پرون نه انجر نه دی خو د پی سی بي له پاکستان کرکټ ټیم له خپل انجري نه خولو بس زما ورلډ کپ کې شامل کړو زه پاکستان له ورلډ کپ وګټمو بیا په ان میچ کې د انډیا خلاف چې میچ نو دی بابر اعظم لاغه ټیم وای چې بالینګ د لکول شم او بیټینګ د نشم کوله په ان موقع دی بیا وای چې زه انجرډ یم او د انجری چې کومه تیر شوی 2 کالو د انجری په وجه د ټیم نه مخکې بهر شوی دی اوس هغه انجری تر اوسه پورې د سره د ګوډه کې فرق دی خپه کې ښکته پونډه کې فرق دی خو انجری د لا تر اوسه نه دی وښکي نو دا هم یو قسم لزیاتې د خیر د ویډیو کتلو زیاته مننه خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ والسلام